من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. سورة البقرة رکوع نمبر 4 آیت نمبر 33-34. د دې انسانانو نمخ کې په دې دنیا کې الله جل شانه جنات آباد کړیو او پیریانو شپږ زره کاله په دې دنیا کې حکومت کړی دی او چې کله د پیریانو خونریزي جنگ جګړې او فساد شروع کړلو نو الله جل شانه ورپسې فرشتي راولېږلي. فرشتو دا شیطانان اوس غلول غرونو ته ځنګلو ته جزیرو ته څه یې په سمندرونو کې قید کړل په قدرتي زنځیرونو باندې او څه یې ډېر ووجل. کله چې د فرشتو دا جنات او دا پیریان وجل او شړل یې د فرشتو په دې جناتو کې یو پیری ولیدلو چې د ډېر زیات عمر دی د پوخ عمر دی لکه سپینګیري بابا او تسبیح یې ناس کې نیولې دي او دا پکې ما د خپل طرف نه او ذکر کوي ډېر په عبادت کې مشغول دی نو چې د هغوی په نظر پرېوتو نو یاروي دا په دې پیریانو کې خدا داسې زبرګ شانتې ښکاري نو الله ته عرض وکړو یا الله دا جنات خو ډېر زیات سم ووجل او سم جزیرو کې قید کړل دا یو خو پکې داسې زبرګ شانتې ښکاري یا الله دې خو د وجلو نه دی بس پرېږدي الله ورته پرېږدی مه ځان سره بر اسمان ته راوخېجوئ. دا ابلیس و ابلیس ابو الجن د تمامو شیطانانو او د دې پیریانو پلار نیکه بابا نو فرشتو د الله په حکم باندې دې ځان سره اسمان ته وخېجو. د ده خپل نوم عزازیل و عزازیل او په دنیا کې هم ډېر عبادتونه کړي وو وایي د سترګې د رب برابر یې د الله نافرماني نه وه کړې نو دومره د الله عبادت گزاره بنده. فرشتو ځان سره اسمانونو ته وخېجو اسمان کې د فرشتو سره اوسېدل شروع کړل. فرشتې به هم د الله په حمد او ثنا کې مشغوله وي او دی به هم د الله په حمد او ثنا کې مشغوله او د الله بندګي او عبادت یې کولو. دته به طاووس الملائکه وي د فرشتو طاووس په عربی کې هم دی طاووس ته ویل کېږي. وی په فرشتو کې د ده د عبادت په ډېر ښایسته ښکارېدو ځکه به ورته طاووس الملائکه وي لکه دا طاووس په دې مرغانو کې ښایسته مرغۍ ده او علم ورته الله تعالی ډېر زیات ورکړی ډېر زیات علم او د علم سره عبادت هم ډېر زیات نو په طاووس الملائکه باندې مشهور شو. الله تعالی چې کله د انسان د پیدایش اراده وکړله او د فرشتو ته خپل رای ښکاره کړله نو دی خو هم د فرشتو سره وکړه ده ته هم پته ولګېده وی دا ده چې دومره عبادت او بندگی کوله دی په دې خیال باندې کوله که الله خلافت چاته ورکوي نو چې ماته یې راکړي د خلافت پته مه لالچي خو دی که نه غټ لالچي دي صاحب په دغه انتظار باندې او چې کله الله جل شانه فرشتو ته خپله دا رای ښکاره کړه چې زه یو داسې مخلوق پیدا کومه چې هغه ته به انسان ویلی کېږي هم به پکې د خیر ماده وي هم به پکې د شر ماده وي نو د ده په هغه ټولو خیالونو سوچونو هغه لالچ هغه فکرونو باندې اوبه واوړېدې صاحب ساک تیسیلی یوړو ده وی چې ما خو چې دا خلافت په ما ته ملاویږي دا خو بل مخلوق پیدا کېږي خلافت د ځمکې الله هغوی ته ورکوي. دلته دا خبره م یادو ساته بعضې خبرې د عوامو د ځان نه مشهوري کړي دي لکه د ابلیس او د دې جن په باره کې دا عوام وی دا خو د فرشتو استاذ وی دا د فرشتو ته به وي سبق ښودو نو دا خبره غلطه ده د فرشتو استاذ نو ښه زما د دوکان مخې ته د جمعې کې ما کټې خاودې نو یو دوه باباګان به راتلله سار به ناستو هغه نور ته به ناستو د دې باباګانو خبرې بیا بل شانتې خوږې وي خو ترخې وي صاحب
اوس دا یو بل ته لګیا دي نو دقه قصې ورته کوي چې دا ابلیس نه دی صاحبه دا ګورې د فرشتو استاز ښه او تاج یې ورته په سر کړي او د باچیانو په شان به په تخت ناست و فرشتو ته به یې سبق ښودو او بله متراسې سرغوځي او که نه ګلخان او که نه او صرف دا نه دا م ورسره ویې چې فرشتو ته به یې سبق وښودو که نه نو بیا به فرشتو په ټال کښېنه او جوټې به یې ورکو زانګولو به دا پکې لږه دا عوام پکې لږ نور هم ورخواږه شي صاحبه نو دا مالګه مساله به پکې د ځان نه اچې ښه د ځان نه به خبرې نه را جوړې نه د فرشتو استاز او نه په ټال باندې فرشتو دله جوټې ورکړي دي بس دا خبره طاووس الملایکې ورته وي په فرشتو کې عبادتونه فرشتو هم کول او دم کول خو دې خو د جناتو د مخلوق نه و که نه نو دې به پکې داسې ښکارېدو لکه طاوس ښایسته به ښکارېدو په عبادت باندې چې فرشتې ټول نوراني مخلوق د یو جنس نه د دا جنس بدل وصیبه حضرت آدم علیه السلام چې کله الله جل شانه پیدا کولو نو اول خو دا جناتو شړل دا وطن یې صفا کو چې انسان را روان دي دا د آدم علیه السلام استقبال و دا شرپسند یې ټول لرې کړل اپریشن یې ولو کو بیا الله جل شانه فرشتې راولېږلې فرشتې د دنیا په څلور کونجه په ټوله دنیا کې وګرځېدي او چې کم ځای کې د انسان آبادي ممکنه ده او ممکنه وه د هغه ځای نه 80 قسمه خاوره راغونډه کړله او دا 80 قسمه خاوره یې یوړله دا اوس چې خانه کعبه په کوم ځای ولاړه ده په دغه ځای باندې دا خاوره جمع کړه په یو ځای یې کېښودله په دغې خاوره باندې الله جل شانه 40 شپې ورځې مسلسل باران وورو داسې په دمه نری باران به پې ورېدو نو هغه خاوره خټه شوه او خټه خمبیر شوه دا خلک چې د کوټې لیو کوي که نه نو بار اوبه ورکوي چې څونه اوبه ډېرې ورکوي وقفه نو هغې کې هغه سلیخناک راشي وي دا 40 شپې ورځې چې باران شوي دي نو دې کې یو کم 40 ورځې باران د خوشحالۍ شوي دي او یو ورځ باران پکې د غم شوي دي نو د انسان په دې ژوند کې که 40 ورځې د ده ژوند وي که نه نو یو کم 40 ورځې خوشحالي د یو ورځ به غم خامخا وي خلاصي دي نشته سیوه نو په دې دنیا کې وګوره هر بنده ډېر به خوشحاله وي خو څه ناسه غم به په سر وي څه ناسه تکلیف او مصیبت او غم په هر چا دا هغه یو ورځ د بابا په خټه باران شوي دی د غم نو خدایه بس دغه به دې م نه کوو خو د الله فیصلې دي نو سوال پیدا شو چې استاد دا یو کم 40 شپې ورځې پې د خوشحالۍ باران کېدو خو دا یو ورځ به پې بل هم کړی که نه نو جواب دا دی چې د عربۍ یو متل دی مقوله ده تعرف الاشیاء بازدادها چې شیان پیژندل کېږي په خپل ضد باندې لکه اور ګرمایش په ته هله پیژنې چې د اوبو یخوالي وپیژنې د اوبو یخوالي به ته هله پیژنې چې د اور ګرمایش وپیژنې نو الله تعالی دا یو کم 40 شپې ورځې د خوشحالۍ باران وکړو دا یو ورځ یې پې بل هم کولی شو خو که یو شانتې د خوشحالۍ باران و د انسان په دې ژوند کې یو شانتې خوشحالي وه او غم پې د سره نه راتلی نو د سره به د دې خوشحالۍ قدر بیا څنګه پیدا کېدو دی به د الله شکر ګزاره بنده څنګه جوړېدو دی به په غم او په تکلیف باندې صبرناکه بنده څنګه جوړېدو نو دا د یو ورځ د غم باران یې پې د دې لپاره وکړو چې یو خو د سره د خوشحالۍ قدر پیدا شي د غم په مقابله کې خوشحالي وپېژني او بل طرف ته دې په غم باندې صبر کوونکي جوړ شي او لوړې درجې حاصلې کړي دغه ځای کې د بابا خمبیر تیار شوي دي صیبه نو د هر امتي او د هر بچي کعبې د لیدو زړه کېږي نو د هر مسلمان دا خواهشي چې یا الله بس عمرې له مې بوځه او حج له مې بوځه الله دې مونږ ټول عمرې له بوتللي کړي بیا الله جل شانه فرشتو ته حکم وکړو دغه خټه یې اوچته کړه دغه ځای نه د عرفات په میدان کې د دوو غرونو په منځ کې یو ځای دی هغې ته ویل کېږي وادي نعمان دا خټه هغه ځای ته یوړلې شوه په وادي نعمان کې الله جل شانه فرشتو ته حکم وکړو نو هغه ځای کې د حضرت آدم علیه السلام وجود مبارک بیا تیار شوی دی د فرشتو په ذریعه باندې او حضرت آدم علیه السلام دا وجود مبارک چې کله په دی وادي نعمان کې تیار شو نو دا ابلیس دته خو پته لګېدلې وه که نه چې یو بل مخلوق تیاریږي نو دی راغی وی د آدم علیه السلام د دې وجود نه ګیر چاپېره تاوېدو چې ښه هغه نوی مخلوق دا دی هغه زما هغه د مشرۍ کورسۍ د خلافت خو زه پته مو خو به دته میلاویږي
نو حسد او بغض یې په زړه کې و. نو د آدم علیه السلام د وجود نه غیر چاپېره تاوېدو په دې خیال باندې چې دی خو به پیدا کېږي او تیارېږي به دی به راغورځوم څنګه را پرځوم به ځان ته څنګه. نو وی چې وی کتل په دې خولو په دې سپېمو باندې لار ورته دننه د ورتلو میلو شوه. نو دې وجود ته دننه وردننه شو او دې ټول وجود کې وګرځېدو. او حدیث مبارک کې راغلی دی ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. دا شیطان د انسان په دې وجود کې په دې رګونو کې داسې ګرځي لکه د په دې رګونو کې چې دا وینه ګرځي. دته الله دا قوت ورکړی دی نو داسې طاقت یې ورکړی دی او دومره نری جسم یې ورکړی دی کدی د انسان دی وجود ته ننوځي نو د انسان په وجود کې ګرځېدی شي. نو د آدم علیه السلام په ټول وجود کې وګرځېدو. نو چې وی کتل نو د ګسوي پختې طرف ته د سینې د لاندې د زړه دا ټوکړه ورته میلاو شوه. د زړه دا ټوکړه ورته میلاو شوه. ویده وی چې بس همدقه دا زړه چې لکه دی دا د دې ټول وجود سردار دی او دا ځای به د قبضه کول وي. چې دا ځای د قبضه کو نو بس بیا پوه شه چې سړی دی راوپرځو. او په ټول وجود کې ورته دا زړه کمزوري ښکاره شو. نو دا زړه کمزوري دی نو وی دا زړه ولا په دې ټول وجود کې کمزوري معلوم کو چې دا زړه خو لکه چې د دې وجود کمزوري حصه ده. نو حدیث مبارک کی راځي وی دی شیطان د خپل پوزه د پوزه د خړتم په شانتي د اتی د خړتم د دې انسان په دې زړه باندې د خپل خړتم پوزه ورلګولې او خخې کړي پی او وسوسې ورته ورچي. نو چې دا بنده د الله ذکر شروع کی نو دا شیطان زل د خپل خړتم راکاږي او تختیل رشي. او چې دی د الله د انسان د الله ذکر پرېږدي دی په بیا د خپل خړتم پوزه ورخغږي او د زړه ته وسوسې ورچي نو دی د عبادت نه او د نیکۍ نه لرې کېږي او ګناه ته نږدې کېږي. نو د آدم علیه السلام دغه زړه وی دا د هغه وخت نه اراده وکړه چې دی به زه او که د ده نوي نسل او اولاد راځي نو هغه به زه ګمراه کوم د دې ځای نه. آدم علیه السلام کې چې کله الله جل شانه روح واچولو نو وی دا د ټولو ناول دا سترګې مبارکې دی حرکت وکړو. سترګې وغړې دي بیا سره بیا ورو دا روح لاندې راتلو. نو آدم علیه السلام دا وجود داسې پروت و لکه سړی چې نیغ سملی او داسې راپاسي. نو حضرت آدم علیه السلام وی راپاسېدو کېناستو په دې نیم وجود کې سا راغله او کېناستو نور وجود کې هم سا راغله. نو حضرت آدم علیه السلام انټوشي وکړو. په دې انټوشي باندې حضرت آدم علیه السلام وفرمایل الحمدلله تمام تعریفونه د الله د پاره دي. نو چې انټوشي وکړي نو الحمدلله سنت تخا د بابا سنت د آدم علیه السلام دی. الحمدلله کې ډېرې فایدې دي 3 غټې فایدې دي پکې. یو دا چې دا انټوشي وکړي نو دې سره د دماغ رګونه کولاویږي. په دې دماغو کې داسې نری رګونه دي که د انسان دا رګونه بند شي د ده به دماغ وشلېږي دی به لیونی شي. دې انټوشي سره هغه رګونه کولو شي. الحمدلله ووایه چې الله د لیونتوب نه بچ کړي. دویمه فایده پکې دا ده چې انسان کله انټوشي وکړي نو د انټوشي کېدو په وخت کې د ده دا مشاهده داسې کږه وږه شي روانه شي. تا به کتلی وي خلک مخ ته څادر وغیره ونیسي. اوس که د ده په دې انټوشي په دې حالت کې د ده دا شکل څنګه شو او الله د ده دا شکل همدقسې پرېږدي تر مرګه پورې به خلک نفرت کوي. ټول خلک به پسې خندا کوي چې دا لاسه نمونه شی دی. او د ده دا وجود د انټوشي سره روان شو بیا الله واپس روح کو هغه خپل اصلي ښایسته شکل ته واپس راوستو. الحمدلله وایه چې الله دې دا شکل روان پروانه نه دی پرېښي روغ یې کو درله. او دریم دا چې الحمدلله ویلو سره الله تعالی ستا دپاره په جنت کې دومره غټه ونه پیدا کوي چې د دغه ونې د سوري د لاندې عربي النسل 1500 کاله مزل وکړي نو د اونې د سوري د یو سر نه به تر بل سره پورې ورسیږي. نو الحمدلله ووایه چې الله درله په جنت کې یو غټه ونه پیدا کړي. د آدم علیه السلام دا وجود مبارک تیار شو. الله تعالی اسمانونو ته بوتللو د فرشتو سره. عزازیل ابلیس هم هلته دي فرشتي هم دي حضرت آدم علیه السلام. آدم علیه السلام ته الله علم ورکو د خلافت او د انسان چې د ژوند څومره ضروریات دي د هغه څیزونو. اوس د انسان د ژوند چې څومره ضروریات دي دا خو د فرشتو ضروریات نه دي. نو آدم علیه السلام ته دغه سبق یاد شو فرشتو ته یاد نه شو. الله جل شانه ته امتحان واغېستلو. حضرت آدم علیه السلام له ورتلو سبق او فرشتو له نه ورتلو. فرشتو ورته شاته وی قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا الله موږ ته خو د دې خبرو علم نشته
نو بیا الله جل شانه حضرت آدم علیہ السلام ته ارشاد وکړ قال وی فرمایل یا آدم اے آدم انبئهم دوی ته خبر ورکړي فرشتو ته باسمائهم په نومونو د دې شیزونو باندې فلما انبأهم کله چې حضرت آدم علیہ السلام دی فرشتو ته خبر ورکو د انسان د تمامو ضرورتو او د ژوند د ضرورتو د خلافت د ضرورتو د سيزونو باسمائهم په نومونو د دې سيزونو باندې قال نو فرشتي خو مخکې چې کني دا انسان خو دومره علم نشي حاصلولی دومره لوړه مرتبه نشي حاصلولی او اوس آدم علیه السلام په علم کې د فرشتو نه مخکې شو نو الله جل شانه فرشتي خو خاموشه پاتې شوي الله جل شانه ورته هغه خبره ور یادوي شاته ورته ویلو قال اني اعلم ما لا تعلمون الله وتوی چې فرشتو زه په هغه سيزونو ډېر ښه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ دلته هغه خبره واپس ور یادوي قال الله ارشاد فرمایل الم اقل لكم ما تاسو ته نو ویلي اني اعلم چې بېشکه زه علم لرمه غیب السماوات د آسمانونو د پټو رازونو د پټو خبرو والارض د ځمکې د پټو خبرو واعلم او ما ته معلوم دي ما تبدون څه چې تاسو ښکاره کوئ دې فرشتو ته الله وي چې تاسو کومه خبره ښکاره کوئ د هغې ما ته علم دي دوی کومه خبره ښکاره کړې وه فرشتو دا خبره چې یا الله دا انسان به خون ریزي کوي وینې به تویي دا ولې پیدا کې دا هغه ښکاره خبره وه الله ولې د هغې حاکمانه جواب ورکړی چې خون ریزي خو به کوي بل طرف ته انسان دومره لوی مرتبې والا دی اشرف المخلوقات چې دی به ستا نه هم په مرتبه کې لوی وي دا هغه ما تبدونه خبره وه وما کنتم تکتمون او څه چې تاسو پټوئ فرشتو پټوله کومه خبره هغه د پټې خبره دا وه چې د فرشتو دا خیال و چې ګنې زمونږ نه لوی فضیلت والا مخلوق او لوی علم والا مخلوق بل به نه پیدا کېږي او نه به پیدا شي دا خو دوی ښکاره کړې نه وه که نه دا خو د فرشتو خپله خبره وه په زړه کې وه الله جل شانه ته د هغې علم و نو د هغې حکیمانه جواب یې دلته ورکو چې فرشتو تاسو خو چې زمونږ نه لوی علم والا به نه پیدا کېږي الله تعالی آدم علیه السلام ته داسې علم ورکو چې هغه تاسو نشئ زده کولی ستاسو نه لوی علم والا دغه دی پیدا شو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا او یاد که هغه وخت چې کله مونږ وفرمایل للملائکة فرشتو ته اسجدوا چې تاسو سجده وکړئ آدم علیه السلام ته فسجدوا نو فرشتو سجده وکړه الا ابلیس خو ابلیس سجده ونه کړله کله چې آدم علیه السلام جواب ورکړی شو فرشتو جواب ورنه کړی شو نو علما وی لکه آدم علیه السلام چې په امتحان کې پوزیشن واغېستو او فرشتو وانغېستو فرشتې فیل شوي په دغه امتحان کې نو اوس خو چې څوک پوزیشن واخلي هغه له به انعام ورکوي که نه به ورکوي نو حضرت آدم علیه السلام ته الله انعام ورکوي انعام دا چې فرشتو ته وي او دغه وخت کې صرف فرشتې نه فرشتو سره ابلیس مو د جناتو دا مخلوق مو ذوي العقول چې څومره مخلوقاتو دې ټولو ته حکم وکړو چې تاسو حضرت آدم ته سجده وکړئ دا سجده ده څه وه یادو ساته سجده په دوه قسمه ده یو سجده د تعظیم ده د چا د تعظیم او د چا د احترام دپاره هغه ته سجده کول یو سجده د عبادت ته د حضرت آدم علیه السلام نه واله تر د دې زمانې پورې بیا تر قیامته پورې سجده د عبادت د الله نه ما سیوا نه چاته جایز شوي ده نه چاته جایز ده او نه به چاته جایز شي د بندگی او د عبادت سجده صرف الله ته جایز ده بل چاته نه ده جایز او سجده د تعظیم چاته د احترام دپاره سجده کول دا د آدم علیه السلام نه والا تر د عیسی علیه السلام د شریعت پورې په مخکینو تمامو شریعتونو کې سجده د تعظیم جایز وه او زمون په شریعت کې تر قیامت پورې دغه سجده د تعظیم هغه منسوخ شوی ده او اوس په تر قیامت پورې سجده د تعظیم هم چاته جایز نه وي نه ژوندو ته نه مړو ته دا خبر یاد ساته د مخکینو شریعتونو کې سجده د تعظیم داسې وه که نه لکه زمونږ په دې شریعت کې چا سره سلام کول چاته ور ترغاړې وتل د چا په مخ کې احترام او عزت ښکاره کول داسې یعنی یو عام عادتاً د چا احترام او عزت کول او دا د الله حکم چې آدم علیه السلام یې مسجود الملائکه وګرځو فرشتو ته وی چې تاسو دوی ته سجده وکړئ نو فرشتو خود آدم علیه السلام د علم لویوالی ولیدو که نه نو هغوی فورا فسجدو فرشتو سجده وکړه الا ابلیس سجده ونه کړه الله د ابلیس نه ګیله کوي چې ګوره ما دې ته ووایي چې سجده وکړه تاسو د ابلیس سجده ونه کړله سوال پیدا کیږي چې استاد دلته خو ذکر شو للملائکته
الله وایي چې موږ فرشتو ته ووایي چې سجده وکړه نو د ابلیس خو پکې د سره ذکر نه دی راغلی ابلیس خو ذکر کړی ابلیس ته خو نه دی ویل چې ته سجده وکړه نو بیا څنګه دلته الله د ابلیس نه ګیله کوي چې ابلیس سجده ونه کړه او فرشتو سجده وکړه نو جواب دا دی چې فرشتي اعلی وي ابلیس ادنا دی نو چې فرشتو ته حکم وکړو ابلیس پکې خود به خود داخل او شامل دی لکه په یو مدرسه کې یا په یو سکول کې اعلی سټوډنټان وي ادنا وي نو استاد او پرنسپل او محتمم راشي اعلی سټوډنټانو ته یو حکم وکي نو هغه حکم تمام وتوي دا نه چې صرف دغه مشرانو نمونه واغشتل نو دا کشران پکې نه دي نوم یې د فرشتو ذکر کړی دی ابلیس خو فرشتو کې شامل او داخل وکنه نو هغه پکې په دې حکم کې هغه مخاطب دی او دا پته د دین لګي چې بل ځکه اتمه سپاره کې وراشي الله جل شانه ارشاد فرمایلی دی ابلیس ته ما منعک ابلیس ته څه شي منع کړی ان د دې خبره انت شد چې ته سجده وکې لما امرتک الله وتعالى لما امرتک دا هغه سیز نه چې ما ته حکم کړی دی معلومیږي دا چې څنګه فرشتو ته د سجدې حکم شوی دی دغسې ابلیس ته حکم شوی چې سجده وکړه آدم ته د تعظیم خو ابلیس سجده ونه کړله ابا د انکار وکړو واستکبر او تکبر یې وکړو وکانه من الکافرین او شو دی د کافرانو نه دا انکار یې ولې وکړو وی د کې تکبر راغی تکبر پکې ولې راغی وی تکبر پکې د دې وجې نه راغی چې دوی چې ما خو دونه عبادتونه کړي دي سیبا او زه خو طاووس الملائکه یم او زه خو عزازیل یم خانو دا خلافت زما په ځای اوس دته ولې ملاویږي د دې وجې نه ابا انکار وکړو او تکبر یې ولې وکړو تکبر یې د دې وجې نه وکړلو بل ځای کې قرآن کې 12 سپاره کې راشي دوی انا خیر منه یا الله زه خو د دې آدم نه بهتر یم چې زه د اوره پیدا کړم اور په بره زور کوي او آدم دې د خټې نه پیدا کړی د خټه بروله نو لاندې راغورځېږي خټه لاندې غورځېږي اور په بره زور کوي او چې کوم څیز په بره زور کوي هغه اعلی وي او چې کوم څیز په لاندې غورځېږي هغه ادنا وي ښه الله ورته وایي ښه دغه چې مادن استاد چې به دا خبره کوله نو هغه به پکې وخاندل وي الله ورته چې ښه مرتده لعینه دا د لر او د بر فیصلې به ته کې دا درته چا ویلي دي چې اور ماته غوره دي او خټه ماته غوره نه ده کور دې د میردین جومات شه اور خو سوزول کوي خټې کې خو عاجزي ده انسان کې عاجزي ده دا درته چا ویلي دي چې اور ماته الله ورته وایي چې دا درته چا ویلي دي چې اور ماته غوره دي د خټې نه دا فیصلې به ته کې دا منطقونه به ته جنګې نو وي د خپل عقل جنګ الله سره بحث مباحثه کوله چې یا الله زه خو د ده نه غوره یم الله ورته فخرج انک رجیم هلته بل سپاره کې به راشي اوزه رټلې شوې چخه ده چخې یې خو ویې د خپل دربار نه وکانه من الکافرین او دا کان لفظ په عربی ژبه کې دې ته زمونږ په دې علم کتابونو کې افعال ناقصه وي او دا د ډېرو معنو دپاره راځي یو معنی د دې دا وي چې دا د ماضي بعید لکه یو سړی د تېرې شوي زمانې د یو لرې وخت خبره کوي لکه یو سړی وایي کان زید جاء زید راغلی وو پخوانۍ د زمانې یو خبره کوي نو دا وکانه من الکافرین بیا د دې ټکي معنی داسې جوړېږي وکانه من الکافرین او و دا ابلیس د کافرانو نه نو سوال پیدا شو چې استاد جي دی خو د کافرانو نه نو تا خو زوی چې دی طاووس الملائکه و نو څنګه وکانه و د کافرانو نه نو وی نه کنه د الله په علم کې دی د کافرانو نه و کفر یې پټو اوس یې دغه وخت کې راښکاره کو نو یو به دا معنا وي او دویم دا چې دا کانه د ډېرو معنو دپاره راځي کله کله کانه د سواره په معنا کې راځي د سواره مطلب دا د یو حالت نه بل حالت ته منتقل کېدل نو مخکې دی د ایمان په حالت کې اوس یې چې تکبر وکړو د الله د حکم نه انکار وکړو نو د کفر حالت ته واوړېدو نو بیا به ترجمه داسې کې وکانه من الکافرین او شو دی د کافرانو نه اوسه پورې کافر نه اوس د کافرانو نه شو نو چې کانه په خپله معنا کې واخلي بیا به و دی د کافرانو د الله په علم کې او چې کانه د سواره په معنا کې واخلي بیا به معنا دا وي او شو دی د کافرانو نه او سوال دا پیدا کېږي چې استاد د آدم علیه السلام ته خو دا سجده د تعظیم وکنه احتراما سجده وه نو چاته چې د احتراما د سجدې کولو نه یو څوک انکار وکړي نو په هغې خو څوک کافر کېږي نه دا خو سجده د عبادت نه وه د بندګۍ سجده نه وه نو بیا دې ولې په دې انکار باندې کافر شو په دې خبره خو کافر کېدل نو پکار
نو جواب دادی چې دی د دې عملی کار باندې کافر شوی نه دی. لکه مونځ فرض دی، یو څوک مونځ نه کوي نو فرض مونځ دی، نو چې مونځ څوک نه کوي په مونځ پرېښودونکي باندې د کفر فتوا خو نه لګېږي، اگر چې فاسق دی ګناه کبیره وکړله. نو دغسې دلته هم دته بیا ولې کافر ویلی کېږي؟ وی دا ځکه چې دی په دې عمل نه کولو باندې کافر نه دی، دته الله حکم کړی، د الله د حکم نه انکار وکړو، نو د الله د حکم نه د انکار کولو په وجه باندې دی کافر شوی دی، په سجدې نه کولو باندې نه دی کافر شوی، په سجدې نه کولو باندې صرف ګناهګار شوی دی، فاسق شوی دی، فاجر شوی دی. دا د کفر خبره په دې وجه راغلی ده، کافر شوی دی په دې وجه چې الله ورته وی دا کار وکړه او دوی چې نه کومه، د الله په حکم کې انکار یو کو د هغې د وجې نه کافر شوی دی. قال اللہ جل شانہ ارشاد فرمائل یا آدم اے آدم انبئهم تخبر ورکدی فرشتو تا بی اسمائهم پنمونو ددی سیزنو باندی. فلما پس هر کله چې انبأهم آدم علیه الصلاة والسلام خبر ورکړو فرشتو ته باسمائهم په نومونو د دې څیزونو باندې، قال نو الله ارشاد وفرمایل الم اقل لکم آیا ما نو ویلی تاسو ته، ای فرشتو د فرشتو ته وی انی اعلم چې زه خو پوهېږم غیب السماوات په پټو رازونو د اسمانونو باندې، والارض او په پټو رازونو د ځمکو باندې، واعلم او زه ښه پوهېږم ما په هغه څیزونو په هغه خبرو باندې تبدونه چې تاسو یې ښکاره کوئ، وما کنتم تکتمون او څه چې تاسو پټول. واذ قلنا او یاد که هغه وخت په کوم وخت کې چې وویل مونږه للملائکة فرشتو ته اسجدو چې تاسو سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته، فسجدو نو تمامو فرشتو سجده وکړله الا ابلیس سوا د ابلیس نه، الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونه کړله، ابا انکار یې وکړلو، واستکبر او تکبر یې وکړو، وکانا من الکافرین او ودی د کافرانو نه، وکانا من الکافرین او شدی د کافرانو نه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.